السلام علیکم. د پښتنو تاریخ چې څنګه د بهادرۍ او د غیرت نه ډک دی، دغسې بېشماره واقعات دي چې په پاکستان کې په پښتنو باندې ظلمونه څومره شوي دي. نن دته د تاریخ یو ډیره اهم واقعه چې کم په سانحه بابړه یادیږي، د هغې درته لږ تاریخ وایم. ډیرو دوستانو فرمایش کړی چې تاریخي حقیقت څه دی، نو ما وی چې تاسو ته ووایم. پاکستان جوړېدو نه مخکې د دې علاقې یو ډیر نامور مشر چې خان عبدالغفار خان د باچا خان په نوم مشهور دی او د هغه خدایي خدمت تحریک یو ډیر حقیقي د پښتنو نماینده تحریک و. هغه د پاکستان جوړېدو نه مخکې مو او د هغوی نظریات د کانګرس سره ډیر میلاوېدل، نو هغوی یو ځای جدوجهد کو د انګریز د غلامۍ خلاف. د مسلم لیگ خپل سیاست و، د کانګرس خپل او د خدای خدمتګار تحریک خپل سیاست و، خو د دوی نظریات د انګریز د ایستو وو چې د بر صغیر نه انګریز لاړ شي. د پاکستان جوړېدو په وخت باندې په صوبه سرحد کې د ډاکټر خان صاحب حکومت و، کم چې د غفار خان بابا باچا خان بابا مشر ورور او هغه دلته په اکثریت کې و. خو چې څنګه پاکستان په 14 اګست باندې جوړ شو، نو د پاکستان جوړېدو په 8مه ورځ د ډاکټر خان صاحب حکومت قائد اعظم ختم کو او دلته کې د مسلم لیگ نون خان عبدالقیوم خان وزیر اعلی شو. د خان عبدالقیوم خان باره کې دا ده چې یو ډیکټیټر ذهن سړی و او هغه دا ګڼله چې خان عبدالغفار خان دلی خدایي خدمتګار تحریک کې خو په پښتنو کې ډیر اثر لري، نو دا ماته خطره جوړیږي سیاسي طور، نو د هغه خلاف سازشونه شروع کړو. پاکستان جوړېدو نه پس د دستورساز اسمبلی کې باچا خان شرکت کړی دی او د پاکستان د وفادارۍ یقین یې ورکړی او هغوی وی چې زموږ دا جدوجهد چې دی خدایي خدمتګار دا رفاهي کامونو دپاره دی، د دې منفي ایجنډه نشته. او هغوی پکې د قائد اعظم سره ملاقات هم کړی. قائد اعظم هغه ډیر مطمئن او باچا خان ډیر په خوشحالۍ سره د خپل ملاقات نه رخصت کړی. خو چې کله قائد اعظم پېښور ته راغی، نو دغلته مسلم لیګیانو د هغه غوږونه ډک کړه چې دا خدایي خدمتګار والا بېدباره خلک دی او دوی نه دا غداران دي او دوی ایجنډه جدا ده. هغې وجه باندې یو پیره د خدایي خدمتګار تحریک تقریب او د مسلم لیګیانو قائد اعظم ته په غوږ کې دا اچولي وو چې که چېرې ته داسې تقریب له لاړې نو دوی به درته نقصان ورسوي. نو باچا خان وایي چې زه یو دعوت له ورلاړم چې زموږ تقریب دی، نو هغې کې قائد اعظم د هچکچاهټ تذبذب شکار و چې لاړ شم او که لاړ نه شم. دغې ورځو کې دا چلو شو چې د باچا خان حکومت دوی د ډاکټر خان صاحب ختم کړی، نو هغوی احتجاج کو. په دې احتجاج کې هغوی په د جولای په میاشت کې یو اکټ خان عبدالقیوم خان وکړو، پبلک سیفټي اکټ یې لاګو کړو او د هغې اکټ قانون دا و چې حکومت بغیر څه وجې نه څوک هم ګرفتارولی شي د هر څومره مودې دپاره او د هغه ټول جایداد ضبط کولی شي او دی به د پاکستان په یو عدالت کې د اپیل حق ورله نه ورکوي. په دغه اکټ لاندې خان عبدالغفار خان باچا خان گرفتار کو چې دوی گرفتار شو، د دوی سره نور ملګري مو هغوی هم گرفتار شو او جایدادونه یې وله ضبط کړه. نو په دغه خلاف ډاکټر خان صاحب د احتجاج اعلان وکړو او وی چې په 12 اګست باندې به د پاکستان د اولنۍ سالګرۍ نه 2 ورځې مخکې په بابړه کې د دې خدای خدمتګار د احتجاجي جلسې اعلان وکړو. دا دې چې اطلاع ملاو شوه، نو خان عبدالقیوم خان حکومت په دغه علاقه کې دفعه 144 ولګوله او یو اندازه ده چې د ټولې صوبې نه 25,000 خدای خدمتګار رالل 400 دغه بابړې علاقې ته او چونکې هغه دفعه 144 حکومت لګولې وه، پولیس راغلي وو، پیرا میلیټري فورسز راغلي وو او هغوی هغه احتجاج رکولو دپاره په هغوی ډېر بېدردۍ سره فایرنګ وکړو. داسې فایرنګ یې وکړو چې یو اندازه دا ده چې په هغې کې 600 پښتانه شهیدان شوي او په زرګونو پکې زخمیان. د دې واقعیت چې وشوه دا یو ډېره
بدترینه تشدد واقعه وه چې د پښتنو د باچا خان پیروکارو باندې شدید فایرینګ ریاست کړی او د هغې نه فوري پس خان عبدالقیوم خان په چوکیادګار کې یو جلسه وکړه او وی چې غداران مې ټول ختم کړه او کو زما د پولیسو سره ګولۍ نه وې ختمې شوې بارود نو نور مې کوتره کول د هغې ډېر غلط اثر راغی او سرکاري ریپورټ دا و چې صرف 15 کسان وجلی شوي دي او یو 88 کسان زخمیان دي د دې خلاف چونکه مسلم لیگ حکومت جوړ شوی او د پښتنو د تاثر چې دوی پښتونستان د لپاره کوشش کوي او په باچا خان باندې د غدارۍ لیبل لګولی نو پنجاب او دې کې هیڅ اواز د 600 مړو خلاف چوت نشو ټولو د خان عبدالقیوم خان اقداماتو حمایت وکړو چې د جوړ غداران ختم کړ او دا کار یې وکړو دا یو ډېره افسوسناکه واقعه وه د پښتنو په تاریخ کې د بابړې سانحه چې د خدای خدمتګار پوره من احتجاج باندې ریاست ډېر شدید تشدد کړی او 600 کسان پکې شهیدان شوي عوامي نیشنل پارټي هر کال د بابړې شهیدانو په حق کې جلسه کوي ریفرنس کوي د هغوی یادونه کوي خو دا داسې واقعات د ظلم دا د جبر دا د ریاست د پښتنو خلاف مختلف واقعات دي او د هغې د ټول نه غټه واقعه د بابړې واقعه ده امید لرم چې ستاسو به د واقعاتو نه څه لږ ډېر معلومات میلاو شوي ما د خپل حده پورې کوشش وکړو چې په مختصر الفاظو کې تاسو ته د بابړې واقعه بیان کړم تاسو ویډیو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ شیر یې کړئ لایک یې کړئ او زما یوټیوب چینل دی انیس خان آفیشل هغه سبسکرایب کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته شکریه